السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ملګری عمیر خان. تاسو به خیال کړئ د څو ورځو نه په فیسبوک باندې یو خبر چلیږي چې د کلاس 1 نه کلاس 8 پورې چې څومره سټوډنټس دي هغه د ریزلټ نه بغیر هغه نیکسټ کلاس ته هغه پروموټ شو. نو څوک وایي چې دا دروغ دي او څوک وایي چې او دا بغیر د ریزلټه دا پروموټ شو نیکسټ کلاس ته. نو دې باره کې به انشاءالله تاسو په دې ویډیو کې به تاسو ته هر څه کلیر شي. بل د میټریک او د انټر باره کې انشاءالله تاسو ته په دې کې معلومات درکړی شي چې د میټریک او د انټر اگزام هغه هم د جون نه به انشاءالله د لومړۍ هفتې نه به که حالات سازګار شو نو د جون د لومړۍ هفتې نه به بیا هغه د میټریک او د انټر اگزام شروع کوي او که حالات خدای مکه دغه شانتي نو بیا به وروسته کیږي اگزامونه. د جناب اکبر ایوب خان چې کوم چې زموږ وزیر تعلیم دی د خیبر پختونخوا د هغه په دې حواله باندې څه وایي راځئ دا واورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. आज चंद न्यूज़ चैनल्स एक खबर चली है कि क्लास 1 से क्लास 8 तक इस सूबे में तमाम बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है इम्तिहानात लिए बगैर. ये सरासर गलत खबर है. हमने कल अपने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को हदायत दी हैं कि क्लास 1 से क्लास 8 तक जो जितने भी हमारे सूबे में स्कूल्स हैं उनमें इम्तिहानात हो चुके हैं. उनके रिजल्ट कार्ड्स कोरोना वायरस की इमरजेंसी की वजह से जारी नहीं किए जा सके. अभी हमने हदायत दी है कि उनके रिजल्ट कार्ड्स को बच्चों के घर में पहुंचाया जाए ताकि जो बच्चे पास हो गए हैं उनको अगले साल की बुक्स हम घरों में इशू करें और साथ ही उनको होमवर्क भी इशू करें ताकि ये जो 2 माह की छुट्टियां हैं इसमें बच्चे अपना वक्त जाया न करें. इसके अलावा इस फैसले का इतलाक प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर बिल्कुल नहीं होता क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स के अपने शेड्यूल्स हैं. चंद स्कूलों के इम्तिहानात हो गए हैं, चंद के नहीं हुए. वो प्राइवेट स्कूल्स रेगुलेटरी अथॉरिटी उनकी एसोसिएशन के साथ राब्ते में है, वो उनके साथ उनके शेड्यूल्स तय करेंगे. इसके अलावा जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं 9th 10th और 11th 12th के वो फिलहाल फैसला हुकूमत का ये है कि जून के पहले हफ्ते में कराए जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला खुदा ने सब खैर की तो जून में इंशाअल्लाह ताला बोर्ड के इम्तिहानात भी हो जाएंगे और इंशाअल्लाह हम बच्चों का साल किसी सूरत में जाया नहीं होने देंगे. शुक्रिया. ویډیو مو کتلی یقینا ټول معلومات په تاسو ته شوي وي. څوک چې وایي چې کلاس 1 نه کلاس 8 پورې سټوډنټان بغیر د ریزلټ نه هغه نیکسټ کلاس ته پروموټ شو نو دغه دروغ دی. تاسو د وزیر تعلیم صاحب نه په خپله واورېدل او تاسو دا هم واورېدل چې هغو ته به ریزلټ کارډ کور دننه میلاویږي او ورسره چې څوک پاس شوي دي هغو ته به نوي بوکس هم میلاویږي. تاسو ته به د انټر او د میټریک چې د ایگزام باره کې به هم تاسو ته معلومات شوي وي چې که چېرې حالات سازګار شو نو د جون د لومړۍ هفتې نه به بیا هغو د ایگزامز سټارټ اخلي او که چېرې خدای مکه حالات دغه شانتي خراب نو بیا به کیدای شي چې نور هم امتحانونه دا وروسته شي. خو زما درخواست سټوډنټانو ته دی چې تاسو خپله سټډي کنټینیو ساتئ ځکه چې هر کله تاسو باندې د ایگزام راتلی شي نو تاسو خپله سټډي هغه کنټینیو ساتئ او هر ټایم ځان دې ته تیار ساتئ ځکه چې تاسو باندې هر کله دا راتلی شي. د ډېره مننه کومه د وخت د راکولو. د الله په امان.